ګرانو کتونکو په دغه پروګرام کې زنانه جرنالسټ هم ډېر زیات ګډون کړو او سټوډنټانو پکې هم ډېر ګډون کړو. بله پېژندګلو کې دا زنانو جرنالسټو لپاره السلام علیکم. زما نوم رانیه دلیل دی. ایز ا جرنالسټ زما 4 کاله دې فیلډ کې زه وایم چې دا ډېر ښه ورکشاپ و، ځکه چې د دې ورکشاپ په ذریعه موږ پوه شو چې RTI وایي څه ده. بل دا چې کومه خیبر پښتونخوا کې جینکې دي هغوی هم ورته بلکل نشي راتلی. سوسایټي زموږ داسې ده چې معاشره چې زموږ جینکې مخکې نشي راتلی نو او نه په فیلډ کې کار وکړي شي چې داسې ورکشاپې کېږي نو اندازه کېږي چې او لکه موږ ته به اویرنس راځي موږ به وایي چې بلکل د جینکو چې کوم حقوق دي د ایز ا جرنالسټ هغه به موږ پوهېږو نو بیا به موږ ښه دغه کولی شو یو ښه ریپورټ به تیار کړي شي هغه به بیا زموږ د معاشرې چې کومې خبرې دي په هغوی باندې به مثبت اثر وکړي. د زنانو لپاره جرنالسټ کېدل یعنې د دې معاشره کې د زنانو لپاره څومره اهمیت لري، څومره مهمه ده چې هغې هم جرنالسټ شي او زنانو مسایل هغه شان اوچتېږي هغو چې د زنانو راشي نو مسلې به اوچتې شي. ایز ا جرنالسټ زه دا وایم چې فیمیل له پکار ده چې دې په اړه راشي هغوی خپل حقوق وپېژني. زموږ معاشره داسې ده چې هغه کور د طرف نه ورته پرمیشن وي نو هغه باقي خاندان والا پرمیشن نه ورکوي، خنداګانې کوي. یا زموږ سوسایټي هم داسې ده چې هغه مخې ته فیمیل نه وي. پکار ده چې راشي بلکل پکار ده چې زنانه مخې ته راشي. ګرانو کتونکو په دغه 2 ورځني ورکشاپ کې محبوب جبران صاحب چې هغه راسره خو موجود او لیده کاته هم ورسره وشو او ډېر څه مې زده کړل او کارونه هم ورته پرېښودل. د دې نه بس ځینې زموږ به نور ورمخکې لا کارونه هم کوي خو دغه ورکشاپ زموږ دپاره څه خو چونکې د دوی ډېر زیات ایکسپیرینس دی. زموږ داسې نوي کول پکې راغلي سټوډنټان یې پکې راغلي په دې ورکشاپ مسلو آینده وختونو کې موږ ته څومره ضرورت دی؟ خان صاحب خبره داسې ده چې تربیت په هر دور کې وي، په هر لیول په هر تربیت ډېر زیات اهم څیز دی. کومو ادارو کې چې نوي ترجیحات هغوی په حواله باندې ټریننګ تربیت راځي نو د هغې سره څو چې زموږ هنر او سکل چې کوم موږ زده کړي هغه نور زیات رسته شي، هغه نور زیات پوره شي. دا چې کوم RTI ولې ایکټ دی د امپلیمنټیشن بیا د صحافیانو په کولو د دې له لارې بیا هغې څه کې مختلف قسم سټوریز چې دي کور کوي. دې سره به د هغې په دې سټوریز کې چې د جان پیدا شي هغې به ایکوریسي به سټوري به بیان شي. داسې به نه چې په هوا کې به سړی لیکي او ځان به ډېټا رالې وایي. د RTI ډېر لوی کمال دی او که چېرې موږ په دې باندې کورس په دې ایپ باندې او بیا د ایپ د لاندې چې موږ کله خپل سټوریز کوو زما یقین دی چې موږ به د معاشرې په جوړښت کې یو خبر په صحیح معنی بل ځای کوم سوال کې پټ کړي ډېر زیات تلیفون چې استفاده نشي. ګرانو کتونکو دغه ورکشاپ زموږ دپاره په دې باندې ډېر اهم و چې سیف الاسلام سیفي صاحب پکې موږ ته باقاعده 2 ورځې ښه भरपूर لیکچر راکړه. ډېره زده کړه هم پکې وکړله. الله دې کړي چې دې ځای نه موږ کومې زده کړه وکړله چې د خپلې ضلعې دپاره په کار راولو او ټول د خپلې ضلعې د ترقۍ چې کومو ادارو کې داسې کرپشن کېږي یا څوک کار نه کوي نو په هغې باندې صحافي له کار کول پکار دي. نو د دوی نه به تمه ساتو چې آینده وختونو کې خو موږ له همدغه شانتې ورکشاپ راکړي، دغه شانتې ټریننګ راکړي، دغه شانتې پوهه راکړي او په هغې باندې موږ چې کوم دی نو کار وکړو. بل فیک نیوز باندې ډېر مهمې خبرې شوې. سیفي صاحب ډېره زیاته مننه. نننی چې کوم ورکشاپ و آینده هم داسې صلاحیت شي. ډېره مننه. د دې ضرورت خو ډېر زیات دی څنګه چې موږ دې سیشن کې بار وویل چې که یو طرف ته صحافت کې چې دی ترقي راځي دا خو ظاهره ده چې دې کې مرحلې دي د دې هغه ایولوشن خو رواني ورسره د صحافیانو د پیشورانه د فرایضو په لاره کې هم ډېر چیلنجز پیدا شوي دي. که هغه د انټیلیجنس آرټیفیشل انټیلیجنس په حواله دي، که نوې ټیکنالوژي راځي او فیک نیوز او مس انفارمیشن او ډیس انفارمیشن زیاتېږي د هغې په حق له هم ورسره چې کم د RTI په لاره باندې مونږ د معاشرې د ښېګړې لپاره د جمهوریت د ودې لپاره د کرپشن د ایثارولو لپاره د مختلف قسم د خوردبر او د اختیاراتو نه تجاوز خلاف چې دی مونږ صحافیان د RTI نه چې کار واخلو او هغې لاره نیوې شو
دا به دې کې د صحافیانو هغه انکریجمنٹ او ورسره کیپیسټي بلډینګ ډېر زیات ضروري دی او تاسو تاسو کو چې د ډېر زیات ضرورت دی او تمه لرو چې د متعلقه کم اداري چې دي تنظیمونه چې دي هغه مونږ اورم چې دی کې هغه ډېر مزید کارم کول والدي د 2 کلونو 3 کلونو هغه فیلوشپ هم روان دي تربیتي نشستونه هم روان دي نو دا به همدغسې چلی او معاشرې ته ډېر وخت کې او صحافتي طبقې ته ضرورت دی سپي صاحب د 400 صحافیانو طرف نه ستاسو ډیره شکریا ده کوم په کې ډیره پوهه ده کړه نو آینده وختونو کې لکه د فیک نیوز خبره کیږي سوشل میډیا خبره کیږي نو لکه داسې صحافیانو ته ټریننګ دا سلسله به روانه بالکل رواني او مختلف تنظیمونه کم میډیا افیرز باندې چې کار کوي کنه هغه د کې دلچسپي لري چې د هر خار او په خصوصي توګه باندې چې قدر ورکوټه خاري ډیر مطلب دی چې زیات غټ خار نه څنګه چې 400 ده نو د دې صحافیانو کیپیسټي بلډینګ دی وکړی شي او تاسو لپاره مطلب چې زوم دا ویل شم چې راتلونکي ورځو کې به تاسو دا قسم نشستونه ګورئ او اوسه زما چې کوم اطلاعات دي د ډېر شی نشستونو هغه منصوبې چې هغه جوړېږي لګیا دي او ډېر شی منصوبې پایپ لاین کې روانې دي ډیره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو دا سیف الاسلام سیفي صاحب زموږ سینیئر جرنالیست سینیئر تحریرګر د پښتونخوا سره تعلق لرونکي 2 ورځې زموږ سره ډیره خواري وکړه الله دې چې دغه خواري زموږ په ځای راشي ګرانو کتونکو په دغه ټریننګ کې زموږ سره سینیئر صحافي سینیئر جرنالیست سینیئر تحریرګر صدر صفدري خان ترین صاحب هم موجود وو دغه ټریننګ چې کوم ورکړی شو د 400 صحافیانو ته نو دوی په څه تاثیر کوي یقینا دوی په اخره کې چې کوم خبرې وکړلې صحافیان هغه شانتي اوس نه څنګه چې مخکې صحافت د سوشل میډیا په وجه باندې بلکې شړ شوي دي نو دوی په څه نظر کوي او 400 صحافیانو ته به د دې نه څه پیدا وي ډېره زیاته مننه چې څه وایي بسم الله الرحمن الرحیم علم خان مې څنګه چې تاسو ته پته چې سی پی ډی آی او انډیویډوال لینډ دا کوم ارګنایزیشن دی دا غي د طرف نه دلته په پېښور کې د 2 ورځې یو ورکشاپ پای کې رائټ ټو انفارمیشن به بنیادی سیس دا چې پاګې باندې لومبه ورځ باندې زمونږ ټریننګ وشو دا غي حواله سره چې کوم سیف ټرینر او هغه ډیر زیات په ډیټیل او په تفصیل سره بونګ پیو ته کومو کله چې په خپل د دې د افادیت نه غوسنه خبروم خو یو پریکټیکلی موږ دا یو عملی تور دا کار نو کړی دلته یو موږ ته دا پرېدو شو چې دلته موږ باندې پریکټیکلی کار مو شو موږ ته یو اسایمنټ سمرا کړل چې تاسو بلار شو په دې باندې بس وره وکړي هغه سره چې دا غي کوم فضایل یا دا فائدې موږ وره دي نو یو خدای چې زم دې کار سره لک شوق پیدا شو خصوصا انویسټیګیټیو ریپورټینګ دا څه چې دا په شوق باندې کیږي دا ټایم د اخلي مهنت مو اخلي او بل دا یو سټوري چې ستا چاپ شي یا په میډیا باندې په الکترونیک میډیا یا په ریډیو کومو چلیږي یا په سوشل میډیا دا ډېر لوی ویټ یو ډېر زیات خلک خوښي نو موږ ټول له پکار چې انویسټیګیټیو ریپورټینګ اړخ ته لاړ شو د روټین چې کوم خبرونه دي خو تم ورکه موږ ورکو ټول خلک کې ورکو خو اصل چیز زاده چې انویسټیګیټ او ریپورټینګ چې دي دا غي امپیکټ کوم زیات تر دې په معاشره باندې زبردست ځکه چې یو داسې خبر ترو باسي هغه چې هغه بالکل ورسته پته نه لګي کته داسې خبر ورکې چې پلازي ځکه اکسیډنټ خدای ما کو شو 2-3 کس زخمی چې یا مړ شو دا روټین کار دی روزانه اکسیډنټ کیږي هغه نه خلک هم خبري خو په یو اداره کې چا سره ناانصافي کیږي او د قواعد او ضوابط خلاف ورزي کیږي د ملک ته نقصان رسي او د هغې حوالې سره ته یو ښه خبر روباسي او په میډیا باندې شایع شي نو د هغې امپیکټ دا دی چې د کم از کم 119 نو څه ناڅه دغه کار چې کوم یو غلط کار روان دی هغې نه خو به یو خلک هم خبر شي بل دویمه خبره دا دی چې دغه به دغه کار روکتام به پاسبل شي هغه به د خلکو په نظر کې راشي هغه به د افسرانو په نظر کې هغه د ګورنمنت په نظر کې هغه د مجاز ادارو چې د هغې په نظر کې به دا راشي نو د هغې دغه یو ښه امپیکټ او دې ټریننګ کې چې کوم د بنیادي نقصه چې کومه د انویسټیګیټ او ریپورټینګ وه په هغې باندې موږ ته ډېر په تفصیل سره سیفي صاحب بیا زاهد صاحب په ډسیبلیټي هغې حوالې سره خبرې اترې وکړې
پیر صاحب چې کوم دی هغه د فیک نیوز حوالې سره خبرې وکړي چې فیک نیوز څه دي. هغه فیک نیوز مخه نیول چې کوم دی د هغې حوالې سره ډېر په ډیټیل سره خبرې اترې وشوې. ډیره زیاته مننه ګرانو کتونکو. سبزري خان ترین یو ډېر سینه جرنالست جیو سره چې کوم دی په 400 بلکې نیوز سره جنګ سره کار کوي او هغوی د دغه ورکشاپ حوالې سره چې کوم تاثرات دغه کړل چې موږ ترې ډېر څه زده کړه وکړه. نو زموږ د صحافیانو لپاره یقینا دغه ورکشاپ چې کوم دی نو ډېر مهم او راتلونکي وخت کې به کوشش کوو چې دلته موږ څه زده کړل چې په هغې باندې موږ کار وکړو. زموږ سره